او جی بالکل څنګه چې تاسو معلومه ده لږ ساعت وړاندې د باجوړ شنډۍ موړ نومې علاقه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د مولانا خانزیب په ګاډي باندې ډزې شوي. مولانا خانزیب چې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرو، دغه کې څو تنان چې دي هغه مړه شوي دي، څومره تنان زخمیان دي دا وخت راسره د هډ کوارټر هسپتال ښار ډي ایم ایس صاحب موجود دی. ډي ایم ایس صاحب که دا راته ووایي څو تنان مړه شوي دي، څومره زخمیان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډیره د خفګان خبره ده د ټول باجوړ دپاره او ډیره د سوګ او د غم فضا ده. خو دې ټیم موږ ته چې کوم راغلي وو 15 په هغه کې 2 شهیدان دي، یو مولانا خانزیب، یو د هغه سپایي شیرزاده او 3 چې کوم دي نو هغه زخمیان دي. هغه دا ټیم په اوټي کې دي، سرجنان صاحبان لګې دي او هغو ته چې څه د دې هغه ضروري علاج دی هغه روان دی. کوم سیریس کس خو پکې نشته؟ د درو کې چې یو دا دی چې هغه د نورو په مقابله سیریس دی، خو سرجنان ما چې څنګه مخکې راز وکړ سرجنان صاحبان لګوي چې هغه سټیبل کي، که بیا د هغوی یا د نورو د ریفرل ضرورت نو امبولانس یې تیارې ولاړې دي، هغه به بیا موږ ریفر کوو. باجوړ حالات همدغه شانته کې دي. تېره ورځ د ایسي خان ناوګۍ په ګاډي بمي چاودنه شوې وه، اوس پکې دا وشوله. هسپتال کې انتظامات د ایمرجنسي د لیول شته پوره دي؟ هسپتال د ایمرجنسي په لیول بالکل کاغه ایچ آر دی زمونږ، کاغه میډیسن دي، کاغه څومره چې سټاف دی هغه اینی ټایم اویلیبل یم، یو د نږدې هغه په یو کالم موږ ته ځان را رسوي. نو د زمونږ د سایډ نه هر څه پوره دي. تا هم یو خبرې به زه اوس ذکر وکړم چې یاره دا کراود کنټرول چې دی په دې ټیم کې تاسو خپله وکته په مرچري کې یا د ایمرجنسي خواته دا کنټرولول زمونږ د وس نه باري. بیا نو په دې کې بیا داسې چې زیات تر مطلب هغه پیشنټ موږ کوشش کوو چې زر میجر اوټي ته شفټ کړو. د یو مریض پسې ټول باجوړ بیا را رواني، نو هغوی په هغه هر سړی دا غواړي چې زه دا وګورم دا خلک وګورم، خو چونکې هغه هسپتالي هغه ته هغه شانته بیا موږ سروسز نشو پرووایډ کولی. نو ستاسو په وساطت سره زه د ټول عوامو ته دا اپیل کوم چې په داسې موقع زموږ سره تعاون کوي. څنګه چې ډي ایم ایس صاحب خبرې تاسو واورېدلې، مولانا خانزیب ورسره شیرزاده پولیس اهلکار دا مړه شوي دي، ولې 3 نور تنان چې دي هغه زخمیان دي. د کوم علاج چې دی دا وخت په هډ کوارټر هسپتال ښار کې روان دی. جی